ټیک عمل نه دی، دا په دې ټیک عمل نه دی چې ته د یو منظمه او چې کوم ټرینډ پوسټ دی چې هر چا ټرینډ کړی دی هغه موږ ته معلوم ده، د هغه په خلاف ولس درې ولس وزنې د ولس ځوانان وزنې دا نیک شکون نه دی، دا ستا کار دی. سکیورټي ادارې چې دي دا انفورسمنټ ایجنسیانې چې دي دا تنخواه موږ پر څه شي ورکوو؟ دا زما ټیکسیز چې دی کاټوي چې دا دغه ایسي دفترانو کې دوی ناست دي دا په کوم بنیاد باندې ناست دي؟ په دې بنیاد ناست دي چې ته به ما ته حفاظت راکوې، ما به محفوظه کوې. دا څومره بلا بجټ چې دی ورته سکیورټي ته کښېښولې دنیا جهان ته معلومه ده، نور ګردو شعبو ته بجټ یو رنګه دی، صرف د سکیورټي او د لاین فورسز ایجنسۍ چې کوم بجټ ته راواخلي هغه په بل طرف دی. زموږ د بلوچستان ګډ بجټ سکیورټي ایجنسیانې خوري، د دې باوجود زه دلته محفوظه نه یم. بیا له هغه بعد بیا په زیارت کې دویمه پېښه کېږي، بیا د لاین فورسز ایجنسۍ د پولیسو ځوانان شهید کېږي. ته چې خپل پولیسو ته سکیورټي نه څه کوې، ته به ما ته څنګه سکیورټي راکړې؟ وجه څه شي ده؟ وجه دا ده چې موږ پر دا خپله مځکه نه پرېږدي، موږ پر دا جغرافیه نه پرېږدي، موږ پر دا ماینز اینډ منرل نه پرېږدي، موږ پر خپلو وسایلو نه پرېږدي. دا له وختي منصوبه جوړه ده، دوی دا پس کړي ده چې ته به دا جغرافیه ما ته را پرېږدې، دا ماینز و منرل به را پرېږدې. دا صرف د هني مسله نه ده، دا د منګلي مسله نه ده، دا د زیارت مشکل نه دی، دا په کل عبدالله او په برشور په ایکس وای زد علاقو کې پرون په ژوبو په مسخیړو په شیراني کې نه کېدلې. دا به یو ځای نه پاتې شي، دا د دوی منصوبه ده، دا زما وطن د جنگ میدان جوړوي. په هیڅ صورت موږ د دې اجازت نه ورکوو. آل پارټیز ناست دي، هر ځای به دا روډ بندوي انشاءالله ثم انشاءالله. موږ له خپل مشرتابه زه دا توقع لرو چې دوی به کښېني او انتهایي سنجیده او فهمیده انداز باندې به موږ ته ماښام اعلامیه راکوي چې بیا هېڅوک هم دا د نظریې د سوچ د فکر د هر څه بالاتره د زوی د قبیلې بالاتره دا کار دی، دا کار ګوتو ته کول پکار دی. او ټولو شعبې خلکو ته موږ وایو، که ډاکټر دی، که انجینیر دی، که پروفیسر دی، که سیاسي دی، که قبایلي دی، که علاقایي دی، ټول د راسي په دا درنه کې له موږ سره شرکت وکړي. کوم ځای چې درنې جاري دي د دې خلکو په خلاف، د دې ټي ټي پي په خلاف، د دې اربکیانو په خلاف هر څوک چې دي موږ د دې خاتمه غواړو او خپل مغویان چې دي هغه با حفاظت غواړو او خپل غرونه صفا کېدن غواړو. ډېره مهرباني دوستان، تا دا واورېدی چې د عوامي نېشنل پارټي مشر عبدالعلي کاکړ اوس دی راځي عبدالباري حاجي عبدالباري کاکړ معذرت غواړم، حاجي عبدالباري کاکړ په دا کې اوس به موږ د جمعیت علماء اسلام د مشر سره او زموږ د میونسپل کمیټې چیرمن حافظ خلیل احمد صاحب زه خبر وکړو چې دی په دا باره کې څه وایي. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حافظ صاحب نن ته دا درنه کړې د آل پارټي دغه په باره کې دا ستاسو درنه تر څو پورې کامیاب ده؟ ته څه امید لرې د حکومت بل ته سره څه وکړي؟ دا کوم مړي چې شوي دي دغه او کوم کسان چې ور شوي دي ته هغه به څنګه شي په حفاظت بازیابه شي که به نه شي؟ دا زموږ د درنې اصل مقصد هم دا دی لکه حاجي صاحب چې تفصیل بیان کوي چې زموږ سکیورټي ادارې د علاقې زموږ د پرامن علاقه چې کوم امن و هغه تباه شو، دوی په دې کې ناکامه شول. باوجود د دې چې ګردې پیسې دوی وړي، والله اعلم چې دوی چیرې استعمالوي، چیرې جزیرې په جوړوي، تر کومه پورې به د دوی ژوند سړی زموږ وطنونه و هغه چا ته حواله کوي چې هغه پخواني افغان فورس چې موږ دا اورېدلي دي چې اوس بیا نوي برتیانې روانې دي په بوستان کې ترتیب روان دی، کلي عبدالله او شاوخوا علاقې سرانانو کې. او اوس بیا زموږ په پښینو په دا خانزیو په د مسلم باغ او په اطرافو کې هم د دوی خپل دلالان شته. دغه اربکیانو ته خپل ځایونه اوس لا ټاکل شوي دي. زموږ خو د ټول وطن له مشرانو څخه دا خواست دی او له سیاسي پارټیانو له مشرانو له خاندانونو له مشرانو مو دا خواست دی چې پر خپلو ځوانانو د خیال وساتي، هغو ته باقاعده طور پر پیسې ورکوي او دا تمو ته ګاډیانې ورکوي، اسلحه ورکوي او دا ورته وایي چې موږ ورته ته یو فورس درکوو. د سرکار له طرفه یو نوی اعلان کوي چې قبایل د راوځي اسلحه د واخلي، بیا دا سرکاري ادارې د سکیورټي ادارې دې څه لپاره دا دومره پیسې دوی اخلي څه دپاره؟ زموږ د وطن چې دا پرامن وطن دی د حاجي صاحب سیورمي له ټولو سیاسي پارټیانو له مشرانو دا خواست دی چې هر ځای د درنې جاري وساتي او له سیاسي صوبایي قیادت څخه که د هرې پارټۍ دی هغه د یو ټینګه فیصله وکړي تر څو پورې وطن راوتلی نه وي، خلک راوتلي نه وي. دا جنګونه به هر ورځ موږ مخکې اورېدل چې دلته به خلک راځي، هغه رالل، اوس بیا دا اورو وایي دا وطنونه په دې خلکو خالي کوي. دلته چې له سوو له زرو کالو پراته وطنونه دي د معدنیاتو الله ډک راکړي دي، اوس له دې وطنونو څخه خلک اخلي. دا منصوبه به هم دوی کامیابه کوي او دا به په هغه صورت کې ناکامه کوي چې موږ ته په اتحاد او اتفاق باندې په دا مضبوطه د دوی په خلاف باندې
اکشن واخلو. هغه اکشن صورت یې دا دی چې موږ به خپلې مظاهرې کوو، روډونه به بندوو. دا به تر هغه پورې جاري وي لکه څنګه چې پر بریلي باندې دی، پر بې حال باندې دی، او دغه رقم پر غړکۍ باندې دی، د خانوزیغه باندې انشاءالله تعالی تر هغو پورې دا درنه جاري وي. مزید به هم خلک راځي. الله پاک دوستانو تاسو واورئ چې حافظ خلیل احمد صاحب هم د دغه باره کې دا خبرې درته وکړې چې تر هغو پورې به زموږ هړتال نه ماتېږي.